इस्लामी बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल मौलाना मोहम्मद अनवर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामीन, नन सिकम सबक दी पदी की द लमांज़ वाजिबात ज़िक्र कोम। लमांज़ की वाजिबात सो दी और द वाजिब हुक्म څه دی. ډېر اسانه سیده ساده خبره ده. هر مسلمان د په اساني سره زده کولی سي. لمانځه کې داسې څه مخصوص کارونه دي، اعمال دي، هغه واجب دي. فرض چې کوم و هغه ما مخکې وشو. فرض او واجب دا په عمل کې دواړه دا برابر دي، یعنی په دواړو باندې عمل لازم دی. واجب به هم لازمي دی که یې به فرض کار په لمانځه کې هغه هم لازمي دی که یې په حکم کې سره جدایي د فرض حکم دا و که یو فرض عمل له چا ځه پاته سي، هغه که شرط وي که رکن وي نو لمونځ یې ختم دی. لیکن واجب حکم بیا جدا دی. واجب که پاته سي هغه بیا لمونځ نه دی ختم. په آخر د لمانځه کې په تحیات او اشهادت باندې کښېنستل، تحیات اشهادت یې وویل، پر یو طرف به سلام وګرځئ، دوې سجدې به وکړي و دغه ته سجدې سهو وي. نو دا دوې سجدې د هغه کمي یا د زیاتي چې کومه سوې وه د هغې دپاره یو پټۍ قسم یو جبیره ده، هغه غلطي هغه الله تعالی په معاف کړي په دې سجدې سهو باندې. حکم یې سره جدا ده. فرض که پاته سو لمونځ ختم سو، واجب که پاته سول لمونځ نه دی ختم، په آخر کې به دوې سجدې سهو وکړي. هم هغه وخت چې واجب له سړي ځه په هیره پاتې سي. که څوک په قصد باندې واجب یې لکوي دا سړی ګناهګاره هم دی، لمونځ هم بیرته کوي. یا حکم دا دی واجباتو کې اول واجب چې کوم دی هغه الحمدلله ویل واجب دی. فرض څلور رکعاته لمونځ په دا څلور رکعاتو په اول دو رکعاتو کې الحمدلله ویل واجب دی. نبي علیه الصلاة والسلام دې ډېر تاکید کړی دی. د فرضو آخري دوه رکعات چې کوم دي په هغو کې الحمدلله ویل سنت. له فرضو څه علاوه وتر واجب په هر رکعت کې الحمدلله ویل واجب. د سنتو د نفلو د اختر لمونځ دی په دې په هر رکعت کې الحمدلله ویل واجب. دویم واجب هغه اوله ناسته د څلور رکعاته لمونځ دی، په دې کې دا فرضي لمونځ دی که نفل دی که سنت دی که وتر واجب لمونځ دی، په دې کې دغه اوله ناسته چې کوم ده دا واجب ده. کښېنې به خامخا، که چا ظهیره سو ولاړ سو واجب ځین پاتې سو، په آخري کې به سجده سهو وکړي. دریم واجب په اخیره ناسته کې، اخیره ناسته خو فرض ده، په اخیره ناسته کې التحیات اشهادت ویل دا واجب دی. څلورم واجب دا شپږ رکنونه په لمانځه کې چې دي ولیاړه، رکوع، سجده، دا چې کوم ارکان دي د لمانځه دا په اطمینان سره کول دا واجب په ارامه سره دی کوي. پنځم واجب له رکوع څخه ولیاړ سي سیده درېدل و دې ته قومه ویل، دا قومه دا واجب ده. بعض خلک دی کوي چې هغه له رکوع څخه ولاړ سي پوره ولاړ سوی نه بیرته کښېني، ما چې سر راپورته کړي بیرته سجدې له ولاړ سي، نو دا پاته سوله قومه پاته سو، دا واجب پاته سو. نو قومه ولږ ولاړه ته وی نو دغه ولاړه واجب ده. او شپږم د دوو سجدو په مابین کې ناسته جلسه لږ ناسته، یو سجده د وکړه راپورته سولې په اطمینان سره کښېنستلې، دغه ناسته ته بیرته سجدې له ځې دغه ناسته جلسه ورته وایي، دا واجب ده. بعض خلک دی کوي چې هغه له سجده یو سجده وکړي چې راپورته سي، سر مازې راپورته کړي بیرته کښته سي، کښېني نه، نو دا واجب ځین پاته سي. نو که سړی بار بار کوي د ناخبرتیا په وجه دا ګناهګاره دی. ولې دی د اسلام په یو اهم کار باندې عمل باندې ځان نه خبروي. او که سړی په قصد کوي نو دغه سړي چې کوم دی دغه لمونځ
دا سره له نقصانه دی، همیشه د یو واجب پرېږدي ګناهګاره دی. باید چې بیرته که څوک په قصد وکړي بیرته وکړي، دا واجب بیرته پر ځای کړي، لمونځ بیرته له سره وکړي. که چېرې په هیره باندې د سړي عادت جوړ شوی وسیله کړي دا عادت، نو یو وار دا چم ځینې وسي په هیره باندې ځینې وسي، نو دا جلسه ځینې پاتې سي، د سجدو په مابین کې ناست یا له رکوع څخه وروسته سي ولاړ سي، دغه قومه ځینې پاتې سي په هیره باندې. دی ځان عادت کوي چې سم عادت مو خراب دی، نو بیا هم که دا کار ځینې وسي په هیره، نو واجب پاتې سي. وم واجب چې دی دعای قنوت ویل په وتر واجب دی. اللهم انا نستعینک ونستغفرک، دا چې کوم دعای قنوت ده دا ویل واجب دی. او په وتر واجب په لمانځه کې په درېیم رکعت کې دغه لاس پورته کول دا هم واجب دی. دغه رنګه د اختر لمونځ دی، په دې کې ای د دې لمانځه څخه علاوه یو خبره کوم. د اختر لمونځ دی، په اختر په لمانځه کې دا تکبیرات چې دي 6 تکبیره، په دې کې لاس پورته کول واجب دی. په لمانځه کې چې کوم واجب اول الحمدلله ویل، او فرض په 2 رکعاتو په اول 2 رکعاتو، او د نفلو د سنتو په هر رکعت. دویم اوله ناسته واجب ده. دریم په اخیره ناسته کې تحیات او شهادت. څلورم قومه له رکوع څخه وروسته درېدل دي ولیاړ. پنځم د 2 سجدو په مابین کې جلسه. شپږم دا 6 رکنونه د لمانځه چې کوم فرض دي هغه په اطمینان په تسلي باندې کول، ولیاړه رکوع سجده په اطمینان سره کول. او اووم واجب چې هغه دعای قنوت ویل. او اتم واجب چې کوم دی هغه دغه واجب دي، د دې خیال ساتل ډېر لازمي دي هر دی په لمانځه کې. نو کله چا څه په هیره په دې واجبو کې یو پاتې سي، دی به د لمانځه په اخري کې سجده سهو کوي. د دې د زده کړې ډېر ضرورت دی. زه دا خبره هغه چا ته کوم چې هغه عالم نه، چې کوم عالمان دي یا پوهان دي هغه تعلیم یافته خلک دي، د هغو زده یي. زما دغه پیغام د صرف په هغو خلکو ته دی چې هغو نه په خپله یو شی زده یي، نه کوشش کوي چې د بل چا زده کړي. نو باید چې دا وګوري کم سے کم خپل لمونځ څخه یې ښه سي، بهتره سي. پخوا چې کاوه هغه یې لمونځ سم سي، په لمانځه یې سر خلاص سي. هغه تېر زما چې کوم بیان و په هغه کې ما د لمانځه فرض هغه بیان کړي، په دې کې چې د لمانځه واجب دی. الله پاک د زده کړې کولو توفیق را نصیب کړي. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.